السلام علیکم ملګرو. آیا واقعي شاسوار دین اسلام پرېښودو؟ نه ملګرو، دی کې حقیقت نشته. ها البته دومره ده چې شاسوار خپلې هغه زړې زندګۍ ته واپس راغلو، ګیره یې کټ کړه، هر څه ختم کړل، تبلیغ هر څه. نو ملګرو، شاسوار ته دا پیغام ضرور ورسوئ، د دې عالم دا بیان تاسو هم واورئ او مخکې هر مسلمان ته ورسوئ. او دا یاد لري عزتمندو، د انسان باندې چې بدبختی راځي او ناکامی راځي، د دې مختلف صورتونه دي. انسان ځان چک کوي چې زه نیکبخت یم که بدبخت یم، زه نیک یم که بد یم، چې زه به الله ته قبول یم که نه، زما دا اعمال به د الله خوښي که نه. یو انسان ځان چک کول غواړي. څنګه چې ته به معلومې ترمامیټر وي، یخني سردي معلومې ترمامیټر دی، هوا کی نمی خشکی معلومه د دې د پر خپل ترمامیټر دی. د قشان احادیثو کې، قرآن او احادیثو کې د خوشبختی د نعمتبختی د پارم علامات بیان شوي دي. علامات ډیر دي. یو علامت دا دی، دا دې ته د چا خیال نشته. ځکه زمونږ چې مال کم شي، هر سړي ته وایي خدای دې خیر وکړي، وایي څه ګناه رانه شوې ده. او چې مثلا څه نقصان یو شي، خدای دې خیر وکړي، څه چل شوی، مړی وشو، په دې باندې ټول پوهېږي چې څه به مې کړي ګډبډ. یو علامت درته عجیبه ښه چې دې ته د خلکو خیال نشته، یا دې ته د انسانو نظر او فکر نشته. هغه څه دی چې کله انسان الله بدبخته کوي، انسان الله رسوا کوي، د دې یو علامت دا دی د نیک کارونو صلاحیت او توفیق د دنه سلب کی. دا یاد لرئ، دې ته د چا خیال نشته. او دا د قرآن د آیات نه معلومیږي. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. الله وی بعض کافران، بدبخت کافران، ما د هغوی په غوږونو باندې او د هغوی په زړونو باندې مهرونه ولګول، د هغوی په سترګو باندې ما پردې راوستلې. څه مطلب؟ یعنی اوس حق د دوی په زړه کې نه دننه کېږي، او هغه باطل او خباثت چې د دوی په زړونو کې او دماغ کې دننه پروت دی، اوس هغه راوځي هم نه. مور چې په کوم څیزو لګې، څه پکې دننه کولی هم نه شي او څه دې بار کولی هم نه شي، کینې مور ماتېږي. دقه شان یو کار دا دی، مثالونه درته بیانو. هر انسان ته به پته ولګېږي چې زه د خوشبختۍ په لار روان یم که د بدبختۍ او د تنزل په لاره باندې روان یم. هر انسان دې ځان چک کي. یو علامت مثلا دا دی، توفیق دنه څنګه سلب شو؟ مخکې تا تهجد کول، اوس تهجد نه کې. پوه شه چې دال میں کچھ کالا کالا ہے، حالات دې لګې دې خرابېږي، ولې تهجد نه کې؟ یو خو دا د انسان بیمار شو، یو دا د انسان ډېر ضعیف شو. خیر دی، دا خو عذر دی د الله د طرف نه. یو دا دی چې هټا کټا بالډي بلډر ځوان د ورځې 1 غنټه 2 غنټه منونه سامان اوچتوي، منونه سامان اوچتوي، 2 غنټې مسلسل واک کولی شي، مسلسل 2 غنټې واک کولی شي، تهجد نشي کولی، سهار مونځ له نشي پاسېدی. سوچو کا د بدبختۍ په لار باندې روان شوی. مخکې به 15 وخته مونځ جمع سره کو، اوس 4 وخته کوي، 3 وخته کوي. معلومه شوه چې د نیکیانو صلاحیت او استعداد دی الله علی، او د بدبختۍ په لاره روان شوی دی. د دې بدبختۍ اخیری سر ختم الله علی قلوبهم دی. داسې نه چې یو وخت داسې راشي چې الله دې په زړه باندې مهر ولګوي. خیال کوه، نن خو اوله پوړی کې نفل که کې وکړه که نه کې مه کوه، خو یریږه چې ولې مې نفل ونه کړو. یو سړي به اوابین کول، اشراق به کول، اوس یې نه کوي. دا د بدبختۍ طرف ته لګی دی روان دی. مخکې حج عمرې سره مینه وه، اوس مینه نشته. مخکې به تبلیغ کې هر کال چله لګوله، اوس چله نه لګوي. پته ولګېده د بدبختۍ په لار روان دی. مخکې به ګشت له په زړه راتلو به، اوس د ګشت اهتمام نه کوي. مخکې به د ذکر مجلس لتلو طریقت لارې اختیاره کړې وه، اوس یې پرېغوسته. معلومه شوه چې د بدبختۍ په انیشل سټیج کې، ابتدایي سټیج کې لګې دی، داخل شوی دی. حالات عزتمندو بالکل بدل شوي دي. د قیامت هغه وړې وړې نښې تقریبا راغلي دي. زمونږ د بل به څه خبره کوو، زمونږ او ستاسو په زړونو کې ډېرې خبرې بدلې شوي دي. زمونږ او ستاسو په عملونو کې، په خپلو عملونو کې زمونږ ډېرې خبرې بدلې شوي دي.
پخوا به چې کوم څیزونه وو عزتمندو چې هغه به د عزت ګڼل کېدل اوس په هغې کې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د بېعزتۍ سبب ګڼلی کېږي پخوا ډېرې خبرې داسې وې چې هغه به چا وکړلې خلکو به هغه سره هم نه کېناستو دا د شرم لوښی دی او دا ډېر بېعزته انسان دی نن سبا هغه خلکو سره خلک ویډیوګانې جوړوي او هغې سره تصاویر وباسي او په داسې خلکو باندې خلک فخر عزتمندو بالکل بدل شوي دي نو دا ادراک کول پکار دي نو په داسې دور کې انسان ته د عملونو توفیق میلاوېدل دا د الله رب العزت د طرف نه ډېر لوی نعمت دی او ډېره لویه پیرزو ده په تا باندې زموږ او ستاسو په عملونو کې په خپلو عملونو کې زموږ په دې وخت کې اوس باعزته انسان پخوا به چې کوم څیزونه وو عزتي انسانان په کور ګڼل کېدل بهر راوتي اوس په هغې کې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د بېعزتۍ سبب ګڼلېدل اوس عزتناک خبرې داسې وې چې هغه به چا وکړلې خلکو به هغه سره هم نه کېناستو دا د شرم لوښی دی خلک کوي او دا ډېر بېعزته انسان دی خاندي نن سبا هغه خلکو سره عزتمندو او هغه خلک چې هغوی به او هغې سره تصاویر ګډېدل به او په داسې خلکو باندې خلک پخوا شرمېدل هر مجلس ته به نه تله نو دا ادراک کول خلک د هر مجلس زینت کې یو انسان ته د عملونو غیرتي خلک کورونو کې بند شو رب العزت د طرف نه ډېر لوی عزتمندو هغه د دنیا پیرزو ده په تا باندې شوه بس ډېر بدلون ته وګوره که ډېر بدلون یې نو ډېر دی او که تا ته دا څه نه ښکاري نو سوچ کوه ستا په دې په کور کې او ستا په سترګو او ستا د زړه دنیا هم بدله شوې بیا به عزتي که تا ته دا فرق ښکاري نو شکر وباسه بیا هم ښه سړی ګزاره کې او که دا فرق ستا په زړه کې هم ختم شوی دی مذاق خلک نو د الله نه یېرېدل پکار دي چې تم دغه طرف ته په ورو روانې او موږ هم روان دي وجې عزتمندو او هغه خلک چې هغوی به ډمانو ګډېدل به نو هغوی به پخوا شرمېدل هر مجلس ته به نه تله اوس هغه خلک د هر مجلس زینت جوړ شوي دي غیرتي خلک کورونو کې بند شو او بې غیرته خلک عزتمندو هغه د دنیا عزت ذریعه جوړه شوه بس ډېر بدلون ته وګوره که ډېر بدلون یې نو ډېر دی او که تا ته دا څه نه ښکاري نو سوچ کوه ستا په دماغو کې او ستا په سترګو او ستا د زړه دنیا هم بدله شوې ده که تا ته دا فرق ښکاري نو شکر وباسه بیا هم ښه سړی ګزاره کې او که دا فرق ستا په زړه کې هم ختم شوی دی نو د الله نه یېرېدل پکار دي چې تم دغه طرف ته په ورو روانې او موږ هم روان یو